بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو په فیسبوک باندې یو سوال ډیر زیات گردش کوي چې کله په کور کې توی شي نو څه چل کیږي. کتونکو نن به موږ تاسو ته د دې باره کې معلومات درکو، خو د هغې نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کې او بیل آیکن ضرور دباو کې چې زموږ نوري ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي. کتونکو په چې کله وخت کیږي او توی شي نو څه چل کیږي دا به درته موږ په دې ویډیو کې بیانو. په دربار خلافت کې یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ناستو چې یو ښځه راغله او په جړا شوه او ویې ویل چې زموږ په کور کې ډېرې جګړې وي، هر طرف ته خفګانونه وي، غربت دی، زموږ په کور کې ټول د یو بل مخالف دي او کور کې ډیر زیات بد حال دی. د دې ښځې چې دا خبرې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ واورېدې نو تپوس یې ترې وکړو چې ستاسو کور کې د الله تعالی د طرفه درکړی شوی رزق خو ضایع کیږي نه؟ نو هغې ښځې ورته په جواب کې وویل چې زه کله پی تودوم نو هغه وخوټ کیږي، نو هغې سره ترې لږ پی توی شي او په ځمکه وغورځېږي. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې کله هم د الله تعالی د طرفه درکړی شوی رزق ضایع کیږي نو د الله تعالی د طرفه رزق بند شي او غربت راشي، د کمې له وجې چې جګړې زیاتې شي او د یو بل په زړونو کې نفرت پیدا شي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل تاسو ته د الله تعالی د طرفه درکړی شوی رزق خیال ساتئ او شکر پې وباسئ. که چېرې ستاسو نه چېرته کې څه څیز زیاتی شي نو غریبانو له یې ورکوئ او خاص طور باندې د الله تعالی د طرفه یو نعمت دی، د دې خیال ساتئ. الله تعالی به ستاسو رزق پراخه کړي او د پریشانو او مصیبتونو نه به په امن کې اوساتي. کتونکو په ظاهر خدا یو عام سیس کاری کله چې زموږ میاندې خویاندې په ګرمۍ او دا وخوټ کیږي او څه خیست ضایع شي، خو په حقیقت کې په پیو کې چې الله تعالی کوم نور دی هغه تی ضایع شي. کتونکو په ابن ماجه کې یو حدیث دی چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي یو ځل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کور ته راغی نو د روټۍ یو ټوکړه یې په ځمکه ولیده، نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ټوکړه روچته کړه او پاکه یې کړه او ویې خوړله او ویې فرمایل چې د ښکلو څیزونو عزت کوئ او ویې فرمایل چې رزق یو پیره د چانه لاړ شي نو واپس نه راځي. د ډېرو علماء نه نقل شوی دی چې کله دا رزق یو ټوکړه په ځمکه وغورځېږي نو د قحط سبب جوړیږي. کتونکو د ابن ماجه یو بل حدیث دی چې حضرت عبدالله بن رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې موږ 10 کسان د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، نو حضور صلی الله علیه وسلم زموږ طرف ته متوجه شو او یې فرمایل چې 15 هغه څیزونه زه غواړم چې تاسو ته یې پته ولګي چې کوم قوم په بې حیایۍ کې مبتلا شي نو الله تعالی په خوي باندې د طاعون بیماری نازله کی او داسې بیماری به پیراولي د کومې چې د خوي مشران ته هم علم نه وي. کله چې یو قوم وعده خلافي کوي نو الله تعالی به خوي باندې ظالمان حکمرانان راولي. کله چې یو قوم په څه سیس کې ملاوټ کوي او یا ناب تول کې کمی کوي نو الله تعالی د هوی دشمنان طاقتمن کی او د هوی په هر سیس قبضو کی. کتونکو نن دا ټولې خبرې مونږ تخکاری او رښتیا کیږي، نن دا ټولې مسلې مونږ کی دي او د الله تعالی غضبونه را باندې په بیل بیل شکلونو کې نازلېږي. کتونکو مونږ ته پکار دي چې د خپل رزق حفاظت وکړو، د دروغ نه ځان وساتو او د خلافینو کو او د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کو او خاص طور باندې د پیو د ګرمولو په وخت احتیاط وکړو چې د ضایع کولو نه یې بچ کړو. کتونکو د نورو داسې قسم ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کې او بیل آیکن ضرور دباو کې چې زموږ نوري ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي.